عمران خان توهینی عدالت کیس کې سپریم کورټ غټه فیصله کړې ده. د عمران خان توهینی عدالت کیس په سپریم کورټ په 16 سپتمبر باندې وريږي، چونکه د عمران خان د بیماری مسله ده او بیا هم دا کیس 16 سپتمبر ته لاړو، یعنی ایمرجنسی کیس دی، یعنی دا زر اوریدل پکارو، خو بیا هم حکومت په دغه باندې دا فیصله 16 سپتمبر ته لړ کچری دا د یو جایداد کیس وو یا داسې د بل څه کیسونو که بیا ډیلی شوی هم نو خیر دی، خو چې چرته صحت فیکټر وي، چرته د صحت مسله وي، نو الته بیا فیصله زر کول پکارو. خو بیا هم توهینی عدالت کیس چې کم پی ټی آی جمع کړی وو، کله چې د سپریم کورټ حکم وکړو چې عمران خان دی الشفا انټرنیشنل هسپتال ته منتقل کړی شي د ټریټمنټ دپاره، ورسره به خور وي، ورسره به ډاکټر وي، نو بیا حکومت عمران خان الشفا انټرنیشنل هسپتال ته نو منتقل کړي بلکې پیمز هاسپټل ته منتقل کړي وو او التم ورسره صرف خور و، ډاکټر ورسره نه و. نو حکومت د سپریم کورټ د حکم خلاف ورزي کړي و، توهین کړو، نو په هغې باندې بیا د پی ټی آی وکیلانو توهیني عدالت درخواست ورکو په سپریم کورټ کې، چې بیا سپریم کورټ چې کم رجسټرار دی نو هغه دغه درخواست باندې اعتراضات وکړل چې دې کې کم کسان تاسو منشن کړي دي، نو د هغې ډاکومنټس د هغې کاغذات مو نه دي جمع کړي، نو هغې نه پس بیا د پی ټی آی وکیلانو بیرسټر ګوهر وغیره دا درخواست دوباره مکمل ډاکومنټ سره جمع کو چې په دې او دای والله هم وي چې مهرباني وکړي چې په دې باندې زر تر زره ټرایل وشي. نو مطلب هغه ټایم کې بیرسټر ګوهر ته وویل شو، رجسټرار ورته ووي چې کېدای شي ورځ دوه کې په دې باندې ټرایل وشي، خو نه اوس 16 سپتمبر تاریخ ورکو چې په 16 سپتمبر باندې به په دې درخواست باندې ټرایل کیږي. 16 سپتمبر پورې به که عمران خان ته مسله وي نو خیر دی، که د هغه سترګه خرابېږي نو خیر دی، که هغه د سر مسله وي، هغه د بلډ پریشر مسله وي نو خیر دی، که په جیل کې لږ د ټریټمنټ کیږي صحیح ده، او که نه کیږي نو بس 16 سپتمبر پورې به عمران خان خپلې بیمارۍ ته وایي چې تاسو لږ صبر وکړئ، 16 سپتمبر نه پس په ما باندې راشئ. 16 سپتمبر باندې بیا فیصله کیږي او فیصله مو د عمران خان په حق کې راضي نه راضي کېدای سپریم کورټ پکې بیا بل تاریخ ورکي، پکې بل تاریخ ورکي. نو پنجاب حکومت چې کوم دی د عمران خان د هسپتال منتقلۍ کیس کې عمران خان سره غټ زیاتې وکړو او د دې خبرې انکشاف بیرسټر ګوهر نه علاوه سهیل افریدي هم وي چې مونږ په اسټابلیشمنټ اعتراضات کول، مونږ په اسټابلیشمنټ تنقیدونه کول او دا ظلم او دا جبر چې کوم دی دا د پنجاب حکومت مریم نواز او شهباز شریف مونږ سره کوي. مریم نواز او شهباز شریف عمران خان هسپتال ته منتقل نه کړو، مریم نواز او شهباز شریف دا ذمہ داری و چې د عمران خان هسپتال ته منتقل کړو د ټریټمنټ دپاره، خو مونږ اسې بې ساتن کې دونه په اسټابلیشمنټ باندې کوو او دې کې ټول قصوروار چې کوم دی شهباز شریف او مریم نواز ده. نو سهیل افریدي هم دا سټیټمنټ جاری کړی جی. بل طرف ته یاسمین راشد ویلو چې کله نواز شریف د علاج لپاره لندن ته تلو نو د 50 روپۍ په سټامپ پیپر باندې شهباز شریف راغو او هغه په مطلب حلف نامه دستخط کا او شهباز شریف چې کوم نواز شریف چې کوم دی د 50 روپۍ په سټامپ پیپر باندې علاج ته لندن ته لاړو. نو هغه ټایم کې عمران خان دا نه وی چې نه دی بنزي یا عمران خان دی من نه کو، بلکې عمران خان د صحت حواله سره د تشویش اظهار هم کړو او دا اوس هغه نواز شریف دی، هغه شهباز شریف دی چې د عمران خان ټریټمنټ لپاره هسپتال ته نه پریږدي.